په دې 19 رمضان باندې ډېر واقعات شوي دي. په دغه واقعاتو کې یو واقعه د غزوه بدر ده، جنگ بدر. جنگ بدر د تاریخ هغه واقعه ده چې دیتا یوم الفرقان هم ویل کېږي، یعنی د حق او د باطل په درمیان کې فرق کوونکی. مسلمان د ډېر وخت نه مغلوب او کمزور او دومره مسلمان کمزور او چې بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ وخت کې به وته پړې واچو او حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ به د وړو په حواله کو، نوجوانانو لبه ورکو چې دې په کیسو کې راکاږي، ځکه چې د ګناه دادا چې دې د الله د توحید आवाज کوي او دې د الله د وحدانیت قائل لې دله سزا ورکړي. کله به داسې کوله چې په تودو شګو باندې با سبا ملو د پاسه په بسینه مبارک به والله غټ غټ کې خو او ته د خپل خبرې نه واوړه، ته د الله د توحید आवाज مکوا، ته دا مو آیا چې لا اله الا الله. ته چې کله دا وی چې لا اله الا الله، نو چونکه مونږ خو عجم یو، د عربی ژبې سره زمونږه مناسبت نشته، پوهیږو بنا. عرب خو به دې خبره پوهېده چې کله ته ووایې چې لا اله، ته د یو څیز نفي وکې او الا ووایې، نو د دې مطلب دا دی چې دا مخکې کومه خبره ده دا نه ده، او دا راتلونکې چې کومه خبره ده نو دا حق ده او سچه ده. لا اله الا الله، نشته معبود برحق سوا د یو الله نه. الله معبود برحق دی، یعنی عبادتونه خو د هر څیز کېږي. او په کعبۃ الله کې څومره چې د کال ورځې دي دومره یې بتانی خو دیو، او د هر یو بت دپاره یو کار مقرر کړی چې دا بت دا کار کوي، حالانکه بت په خپله جوړ شوی دی، نو بت به څه کار وکړي. د دې په مقابله کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دعوت داو لا اله الا الله، لا معبود الا الله، لا خالق الا الله، لا رازق الا الله. خالق، مالک، رازق ذات صرف یو د الله ذات دی، او څوک هم چې د دې الله په مقابله کې راځي نو د دې الله مثال د یو توري دی. دا تور راواله او هر هغه سیس ته راواچوه کم سیس چې د الله په مقابله کې راځي، کاغه د خالقیت دعوه څوک کوي، کاغه د مالکیت دعوه څوک کوي، کاغه د رازقیت دعوه څوک کوي، نو د په دې سره راواچوه او ته وایا لا خالق الا الله، لا رازق الا الله، لا مالک الا الله. نو دا आवाज په کفار مکه باندې ډېر بد لګیدو، مسلمانانو ته به تکلیف ورکول. مسلمانان مجبور شو الله رب العزت د طرف نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی وشوي، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله په حکم باندې مکه مکرمه خپل ابایی وطن، خپل جای پیدایش دا پرې خودو او مدینه منوره ته هجرت وفرمایه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او داغه ملګری صحابه دو خپل وطن مکه مکرمه پرې خودا او لاړه مدینه منوره ته. کله چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر د هجرت کېدو او غار سور چې په کوم غر کې دی، جبل سور په کوم غار کې چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناه غستوا د کافرانو نه، او بیا جولاګي راغی او پاغي باندې جاله جوړ کړه او کوتر رااله او کوم وړه غوند کی بوټي غوند کی یو ونه غوند کی بوټي
په هغې کې جاله جوړه کړه او په هغې کې انډه واچوله. الله رب العزت د نبی علیه الصلاۃ والسلام حفاظت په داسې څیزونو سره وکړو چې هغه ډېر کمزوري دي. اوس کوتره څه حیثیت لري؟ د کوترې جاله معمولي غونډه کې حرکت سره خرابېږي، د جولاګي جاله په معمولي حرکت سره خرابېږي. الله رب العزت ټولې دنیا ته پیغام ورکوي چې زه په حفاظت باندې راشم، نو په معمولي څیزونو باندې هم حفاظت ورکوم، په معمولي څیزونو باندې حفاظت ورکوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په دغه غر باندې وختو نو د دې غر نه مکه مکرمه چې کومه کعبۃ الله دی، د الله کور دی، نو د الله دا کور تخکاری دغه غر نه. مونږ چې کله غر ته په خپله باندې وختو نو دغلته اوس یو ټاور یې جوړ کړی، یو بلډینګ دی، هوټل دی، ګړی والا ټاور دی، ګړی پې لګېدلي دغه غټ بلډینګ دی، ټاور والا بلډینګ ورته وایي خلک، ګړی والا ټاور. نو دغه ګړی والا بلډینګ دا دغه غار سور نه ښکاري او د غار حرا نه هم ښکاري. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه طرف ته رامخ کو، شپه وه او وی جړل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جړل او وی اے الله تا ته پته ده چې زما د کعبه سره څومره محبت دی، ستا د کور سره زما څومره محبت دی، خو دا ظالمان مونږ نه پرېږدي، دا ظالمان مونږ نه پرېږدي. نو دې وجې نه مجبورا مونږ دا ځای پرېږدو. او اے الله اے الله مونږ کوم ځای ته ځو، نو اے الله هغه ځای مونږ ته خوږ کې، او اے الله هغه ځای مونږ ته خات کې او آباد کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منورې ته هجرت وفرمایو. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منورې ته هجرت وفرمایو نو مدینه والا ډېر زیات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام استقبال وکړو. ماشومان راووته او ماشومانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې اشعار ویل، خوش آمدیدې ورته ویل، او طلع البدر علینا، دا چې کوم دی الفاظ یې ورته وی چې هغه د 14مې سپوږمۍ په مونږ باندې راوخته او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام استقبال یې شروع. اوس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه منوره کې 2 کاله وشو. د دې 2 کالو دوران کې دا کافران په قلاره نه کېناسته، د مکی مکرمې چې کوم کافران په قلاره نه کېناسته، حتی تر دې چې بار بار براتلا او د مدینه منورې په اطرافو کې با د هغو فصلونو ته به ور لګاو، د هغو چې کوم څاروي دا څاروي به والله یا به دې وتښتوله او یا به حلال کړه او به تختې. دې وجې نه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیف ورسي. کم مسلمانان به یوازې ولیدا نو دا مسلمانان به راټینګ کړه، هغه به یا قتل کړه یا به هسې وډبوله، بدمعشي به کول. کم مسلمانان چې با مکه مکرمه ته رااله یا د هغو اهل عیال به ته پته ولګېده چې دا د هغو اهل عیال دي، دا مسلمانان شوي دي، نو هغو ته به هم تکلیف ورکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به دې صحابو دا خبرې کولې، اې الله رسول وګوره دې بدبخت دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے الله اے الله مونږ کمزوري یو او دا طاقتور دي، اے الله د دوی دا شرارتونه به در څو پوري، اے الله زه خو د دوی لپاره د هدایت سوال کوم، اے الله کریمه ته ول هدایت ورکې. دا چې کوم د مکې مکرمې صحابو نو دا دومره په تکلیف باندې وستا چې د دوی کورونه خالی پاتې شو، د دوی سورلۍ ته پاتې شوې، بچی ته پاتې شوه، ښځې ته پاتې شوې، لیکن مسلمانانو هجرت وکړو، د الله دین له غاړه ورکړه. اوس دې مسلمانانو په اړه کې خو خبرې پرتې وي چې یاره دوی مونږ په کومه سخت او تکلیف باندې راوستي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با یو کار کوو او دا ډیر مفید دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې اطرافو کې جاسوسان پرېښوده چې تاسو د دې اطرافو خبرې مونږ ته راوړئ. یو جاسوس راغی، وی دا الله حبیبه ډېر یو کمالي خبره ده، وی څه چل دی؟ وی ابو سفیان د مکې مکرمې نه را روان شوی دی او ډېر شي پیسې دي ورسره، ډېر شي پیسې دي ورسره او شام ته روان دی، تجارتي قافله ده، ځئ چې حمله پې وکړو. زمونږ نه خو هر څه اخیستي، کورونه یې رانه اخیستي، مال دولت یې رانه اخیستی، هر څه یې رانه اخیستی، راځئ
چې مونږ پسې هم لاړ شو مونږ ته دا خپل عزت خو دې والو کنه او که دغه نه نو هسې به دا خپې ودربو دا کافران خو په ما خپې دربی کنه زه چې نن پې مونږ ودربو نن پې مونږ دا خپې ودربو چې پته ورته ولګي چې بیا زمونږ دا ملګري نه چیړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته دا خو خبره ده خیسته مشوره ده زه چې لاړ شو دا ابو سفیان ډیر زیات تیز سړی کم چې د قافلې مشر و سردارو دته د زرایو نه پته ولګ کله به چې قافله تله نو د دې قافلې مخکې بعد ودرې کسان جاسوسان ګرځېده مخکې به روانو هغه به حالات معلوموله چې به مخکې لاره څنګه ده تیز رفتار اسونه به ورسره زر به واپس راله خبر به ورکو به داسې حالات دي بیا به منډه کړه په اطرافو کې به خواره شو په کلیو کې به خواره شو او پیدل سفري به نو قافله خو په قلاره قلاره ځي که نه هغو په اسونو په منډه دغه ابو سفیان دا خپله لاره بدله کړه او په بله لاره دي پټ ووتو نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه چې کله راورسېد چې معلومه شوه د بهي هغه ووتي دي ووتي خو دي دا غاړي به نه راځي دا غاړي به راځي که نه او په دغه پیسو باندې به یې سودا اخیستې اناج به یې اخیستې غله به یې اخیستې هغه به راوړي لہذا پریدوی نه ځان تیار گئے په دې دوران کې د اوس قبیله په مدینه منوره کې دوه غټې غټې قبیلې وې او دوی به همیشه جنگونه یو اوس او یو خزرج دوی به همیشه جنگونه غټې غټې قبیلې د دې اوس قبیلې سردارو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ دا ډېر بهادر سړی ډېر تکړه سړی د ده په مکه مکرمه کې دا امیہ سره تعلق امیہ هغه سړی دی کوم چې بلال رضی الله تعالی عنہ له تکالیف ورکول د دې سره د تعلق او تجارتي روابط یو دی او بل سره چې کله به هم دی مکه مکرمه ته راغی نو د امیہ سره وزیدو او چې کله به دا امیہ مدینه ته راغی یا به د مدینه په طرف به سفر کو نو دی به د دې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ سره وسیدو نو دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ راغلی دی مکه مکرمه ته په دې دوران دا امیہ وته وی بای ته خو زما ملمه دا خلک کنه تجارتي یو بل سره روابط ساتي زم مثلا په لاهور کې چا سره تعلق کراچۍ کې تعلق پیښور کې تعلق سړی لاړ شي د سودا مودوم کیو دا غو ملمستام حاصله کی بچ هغه دل تراشي ملمه جو دل ته هغه خیال وسات دغه شان بدو کول دی وته بای ته خو زم ملمه ګوره بهر موزه ویولې زکا چې تا زمونږ دشمن محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم لا پناه ورکړی دا زی ورکړی دی ودکیږي براته نه ښه ودکیږي بنا مړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم راشي او زه دې خاموش پاتې شم ډیره عجیبه خبره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام خیری کړی دا غسړی تا غره په دې خبر ځان پوهیږي غوړې دا څه د غب خبره نه ده جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ورته خیری کړی دی هغه سړی ته چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم مبارک واوري او دی په درود شریف ونه چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم مبارک راشي درود شریف ویل پکار دی په کوم مجلس کې درود شریف ویل شي هغه مجلس معطر شي خوشبودار شي